حضرت دا دویم تپوس دی سعید الحسنین به د کوهاټ نه کړی دی. دی وایي چې په وارثینو کې یو سړی مرتد شو، دار اسلام نه ووتو، یا یو کس وارث خپل مورث ووجني، نو په داسې حالاتو کې میراث به څنګه تقسیمیږي؟ د دې لږ تفصیلي وضاحت پکار دی. ګوره قاري صاحب دا دویم سوال ستا چې دی دې کې دوه سواله دي، دا دوه شکه دي. یو سړی دی هغه قاتل دی، نو قاتل چې دی د میراث مستحق نه ګرځي. دویم سوال چې کوم ستا دی مرتد چې وسړی خپل دین پرېښود، غیر مذهب شه، بل یا یهودي شه یا نصرانی شه یا هندو شه یا بل مذهب والا شه، خو اسلام یې پرېښود، مرتد شه. نو دا دوه سواله دي. او صاحب د سراجي علامه سجاوندي دا دواړه نقل کړي دي، شامیم نقل کړي دي، ټول نقل کړي دي. لومړی سوال چې یو سړی مرتد شو او یو سړی خپل دین پرېښود، نو علامه سجاوندي یو سړی قاتل وګرځي لومبنې، نو هغه په موانعو د میراث کې دا دي چې صاحب د سراجي وایي فصل فی الموانع، که نه؟ اوس د میراث نه څوک منع کېږي او رکاویږي میراث؟ نو هغه څلور قسمه خلک دی. یو الرق وافرا کان او ناقصه، غلامی ده. غلام چې دی د میراث نشي وړی، دی محرومه ګرځي میراث نه. ولې غلام میراث نه؟ ځکه چې دی خو په خپله باندې د بل مال دی، که د هغه مال هم د مالک مال دی، نو دی د میراث نه رکاویږي او منع ګرځي، محروم ګرځي. بل دی والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الکفاره. قاتل دی، قاتل دی د خپل مقتول نه وراثت نشي وړی، او بل اختلاف د دینینو دی او بل اختلاف د دارینو دی. اوس لومبنۍ خبره دا قاتل قتل زمونږ په دې څلور واړو موانعو کې هغه قتل لخه، زمونږ سوال په قتل کې دی. ابن ماجه و حدیث نقل کړی دی قاتل میراث نشي وړی د خپل مورث نه، د خپل مقتول نه. دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې چې نبی علیہ السلام ویلی دي القاتل لا یرثو، قاتل د میراث نشي وړی، القاتل لا یرث. دویم حدیث ته په دې باندې د عمرو بن شعیب عن ابي عن جده هغه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس للقاتل في الميراث شيء، د قاتل د پاره په میراث کې اس حق نشته. حدیث معجم الاوسط ذکر کړی، نقل کړی دی. دارنګ یو حدیث کې راځي مصنف د ابن ابي شيبه لیکلی دی چې لا يقتل الوالد بالولد، نو قاتل میراث نشي وړی د خپل مورث نه او د خپل مقتول نه. د دې احادیثو په بنا او صاحب د سراجیوم دغه سوال را نقل کړی دی. نو دا یو سوال د یو شک د دې سوال حل شو. دویم شک هغه دا دی چې یاره یو سړی مرتد شو، نو مرتد هغه میراث نشي وړی. مرتد صاحب د سراجي اخر بالکل په آخر د خپل کتاب کې یو فصل دی فصل فی المرتد، نو هغه وایي اذا مات المرتد على ارتداده او قتل او لحق بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه فما اكتسبه في حال اسلامه فهو لورثته المسلمين وما اكتسبه في حال ردته يوزع في بيت المال عند ابي حنيفه رحمه الله تعالى وعندهما الكسبان جميعا لورثته المسلمين وعند الشافعي رحمه الله تعالى الكسبان جميعا يوزعان في بيت المال
وما اکتسبه بعد اللحوق بدار الحرب فهو فیء بالاجماع. د دې صاحب د سراجی د کتاب حاصل دارې چې یو سړی مسلمانو هغه خپل دین پرېښود، مرتد شو، کافر شو، یهودي شو، نصرانی شو، مجوسی شو، هندو شو، بل شو. نو اوس د ده په دې مال پورې درې خبرې دي. اوس د کم مال چې په حالت د اسلام کې ګټلی دی نو دغه مال دی کې د ټولو اتفاق دی چې دا د وارثانو دی، د مرتد د وارثانو دی، کم مال چې په حالت د اسلام کې ګټلی. دویمه د ده باره کې دویمه خبره او حکم دا دی چې دغه مرتد سړی کافر شوی دی، اوس په حالت د کفر کې لا دار حرب ته نه تللی، لکه مثلا د کافرو کور ته، د کافرو ملک ته. په پاکستان کې مسلمانانو ملک کې دی، روس ته لا نه تللی، امریکې ته نه تللی، انډیا ته نه تللی چې د کافرو کورونه دي. نو اوس د ده حکم په دې ځای کې دا دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي چې د ده دا مال د وارثانو دی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وایي د ده دا مال د وارثانو دی، په ورثو به تقسیمي دک معلومه. دریم حکم دا دی چې دغه مرتد لړ حربي شو، حربي مطلب دا د کافرو ملک کې آباد شو، بیا الته سمالو ګټه. نو اوس د دغه مال کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یا دا صاحبین هغه وی او امام شافعي وی چې د دغه مال چې کوم دی دا به بیت المال ته ځي، دا د وارثانو نه دی، ځکه د دغه مال فی وګرځېده او د مال فی ځای چې کوم دی هغه بیت المال دی. او په دې باندې یو حدیث دی د مصنف د ابن ابي شیبه چې په هغې کې دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل دے انہو اوتیا بمستورد العجلی وقد ارتدا فغرز علیہ الاسلام فابا فقتلہ وجعل میراثہ بین ورثتهم من المسلمین. یو سړی و مستورد، هغه مرتد شو، نو هغه ته اسلام دعوت ورکړه، هغه انکار وکړه چې اسلام نه قبلوم، نو وی وجه قتل یې کړه او د هغه میراث یې د هغه وارثانو د مسلمانانو کې تقسیم کړه، هغه یې ورکړه. او بل د بخاري شریف یو اوږده واقعه په دې باندې چې ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ یو سړی راوسته، تړلی و لاس خپونه، نو حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ په اسور راغی، په سورلای سورو، وی دا ولې دا څه کوي؟ وی دا سړی مرتد شوی دی، خپل مذهب یې پرېښود، یهودي شو. وی ښه یهودي شو، وی زه به د اس نه الګ کوزېږم چې دی تاسو قتل کوي، هغې پورې زه د اس نه کوزېږم نه. د بخاري شریف اوږده واقعه ده، خلاصې دار هغې قتل کړو، هغې نه بعد بیا نو څوک چې مرتد شو حکم د فقه هم دا دی چې دی واجب القتل دی او دله به مهلت نشي ورکولی.